بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد رحمه الله فرمائی وإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه لکبر وګورئ مساله را تدا بیانې د قران بیان شروع دی کنه. حج قران قارن هغه حاجی چې هغه حج قران کوي دغه بیان شروع دی. موږ ویلی هغه اول طواف وکي به سعی وکي د عمره د پاره به طواف وکي او به سعی وکي د حج د پاره دا سم ویلو کنه. نو اول طواف به سعی دا د عمره به طواف به سعی دا د حج. اوس کده سی وکي چې ډایرک دو طواف وکي. اول طواف به سعی نه بس دو طواف یو د عمره د پاره او یو د حج د پاره طواف قدوم وکي. به دا غدواړو طواف نفس دو سعی وکي یو د عمره د پاره او بل حج د پاره. نو به وینام جایز ده رسې به ګورې وتا. وإن طافا كطواف وکي طوافین دو طوافونه لعمرته وحجته نو عمره او حج دواړو د پاره وسعا سعیین او سعی وکي دو سعی یجزيه دا ورله کافی کیږي لأنه أتى بما هو المستحق عليه. وجد بیان کړي کوم شی چې به واجب وغه وکړو کنه. نو دو سعی به واجب وي دو طواف به واجب وکړه لأنه دا سړی چې اتا دراته وکړلو بما پاغت هو المستحق کوم چې واجب عليه بد باندې. البته وقد أصاب بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية لکبر وګورئ د سنت خلاف کاری وکړلو بده معنی د ترک سنت ګناه پیراله هغه دا چې عمره د باره لا سعی نه د کړي او د غیر طواف قدومي پسې وکړلو. حالانکه اول به عمره د باره طواف کې به بسعی کې به د حج د باره طواف قدوم کې او د عمره د باره سعی نه وکړي. طواف د عمره بسې طواف د قدوم هم وکړو. خلم دې کنه خدا د ترک سنت د دې باندې صدم وغیرہ نه لازميږي. وګورئ وقد سعاده سړی ګناګار شوی تاخير سعی العمرته هغه دا چې د مؤخره کړه د عمره سعی او تقدیم طواف التحیه او د مخکې کړه طواف التحیه. طواف التحیه نه طواف قدوم دی اصل کې ښه پچای مقدم کړو علیه تسیدا طواف التحیه طواف قدومی کنه ټیک دی علیه بسعی د عمره باندې مقدم کړه ولا يلزم شيء سبن لازمیږي د صاحبانو په نسبت ولې لازمیږي. هغه وي په تقدیم او تاخير سره څنګه لازمیږي د حج په احکاماتو کې څوک تقدیم وکي تاخير وکي څه به لازمیږي نه در روان دي ان شاء الله. اما عنده ما فظاهر هر چې د صاحبانو راي د ظاهر ده څنګه لأن التقديم والتاخير في المناسك ځکه تقدیم او تاخير په احکام د حج کې لا یوجب الدم عندهما دغه بنظمانی نه واجبې دم لره او د امام سے بنسخي واجبې دلته ولې نه واجبېږي. دلته وګوره سعی مؤخره کړل او طواف قدوم یې ذکرلو مقدم کړلو دغه جواب کوي وې طواف قدوم کو څوک چورلټ پری دی کنه سنت دې څه بنه لازمي کې دلته خوې پری خلانه دی وو خو کو او سعی که څوک په خوراک سکاک مؤخره کې څه بنه لازمي کې دلته لا په طواف مؤخره کړی دا پوه نه شي. وعنده دغه بنسبانی طواف التحیه چې سنت دی وترکه او پر خدل دغه لا یوجب الدم دم نه واجبای فتقدیمه نو مقدم کولی پسعی باندې اولاد چې دم لازم نه کی او سعی چې د سعی او سره طواف کې عمره د 12 نو به کا تاخير کوي سعی کې څه نه لازمي کی اولل دلا بخشي کې تاخير وکړو طواف د وجه نه شاده کړه. وسعي بتاخيره بالاشتغال بعمل اخر او سعي چې دا چې سړی دا سعی مؤخر کی او غدا چې دا سړی مشغول شي بعمل اخر په عمل باندې لا يوجب الدم به هم دم نواجبي فكذا بالاشتغال بالطواف دغه شان کدا مشغول شي په طواف قدوم کې او سعی د عمره مؤخر کې څه لازمي. قال قدري مولا فرمایي واذا رمل جمره يوم النحر ذبح شاة او بقره او بدنه او سبع بدنه لکبر وګورئ ما ویلی څوک چې حج تمتع کوي حج قران کوي د باندې به قرباني واجب ده دا غټ اختر قرباني نه ده بیل قرباني رسې به غټ اختر قرباني به پی کې نه بده دي بیان به ان شاء الله کوو اگر چې دا زین نه خو به کو
تفصیلی خبره د حج تمتع کې به خیر سره کوو. وګورئ نو حج قران والا به د غټ اختر پورس چې شیطان ولي واجب ده چې وس قرباني وکي. وس قرباني په څه کولې شي؟ هغه کشات ذبح کیم کافی ده. په کوم حیوان چې قرباني کیږي باغی کولې شي. نو کاغه غوا ذبح کوي ام سیده، که اوخه ذبح کوي ام سیده، او که د اوخ یو د غوا ومېسه کوي کنه ومېسه ام کافی ده. وګورئ واذا رمى الجمره کله چې ولي غټ شیطان دغه غټ اختر بورز باندې یوم النحر دغه غټ اختر بورز ذبح شاتن ذبح بکی شات ګډ یا چیلی او بقرتن یا غوا یا میخه او بدنتن یا اوخه او سبع بدنتن یا ومیسد اوخی غوا میخی فهذا دم القران دي تویل کیږي دمی قران لانه في معنى المتعه الک حج قران چې د په معنا د حج تمتع کې دی. دا صغرا شوله حج قران او په حج تمتع کې نصر غلې دی د دم نه په قران کې مشو لکه هغه د دې په معنا دی. نو لانه زکه حج قران چې دی په معنا المتعه دا په معنا د متعه دی. څنګه د متعه په معنا دی؟ التم په یو سفر کې دوی کار کوي حج عمره او دلته هم کوي. دغه صغرا شولا والهدي او هديه چې دا منصوص علیه نص غیر غلی دی فيها بحج په متعه کې یعنی حج تمتع کې. تاسو په شوي لهذا قران کې بمبي والهدي من الابل والبقر والغنم الک دغه متن کې دی وشمار الشاد بقر بدنا ولي وځکه هدي د وخانو نه د غواګانو نه او د غنمو نه د چيله یو غډونه علامه نذکرو فی بابه د خیر باب الهدي کې بر دې بیان کوو ان شاء الله تعالی. واراد بالبدن لک بروګریږي اصل کې چې کلم بدن راشي کنه بدن او خدم شامل او غاتم شامل. خدل د متن کې چونکی بقره مخ کې ذکر کړي او بدن به سر ساعت سره ذکر کړي نو دلته صرف شاته داخل شامل ده او خدم. واراد بالبدن ته قدرت ملای رد په بدن سره کړي دلته البعیر دوخ وجه مقابل غوار غلی د نوغب کې څنګه دوباره راولي. وان کان اسم البدنه وای کنه اگر چې نوم د بدنې چره قواله او خانه واقع کیږي وال البقره په بقره واقع کیږي علامه ذکرنا دا مخکې موږ ذکر کړیو. وکما يجوز به وای څنګه چې جایز ده سبع البعير وميسد اخ يجوز سبع البقره وميسد وام سيد برو ګوري بيجي مسله دا د حج قران والا حج تمتع والا با د شیطان وشتلو نه پس ذبح کوي هغه نه پس بسر خړی خو کله چې په ذبح طاقت نو غریبونه به بلس روجینی سي درې بد حج نه مخ کې او بهتره بدای چې و مزل حج اتم مزل حج او نه مزل حج عرفي ورځ روجونی سي دا به بهتره خودم رده چې بحرم کې به د اشهر الحرم کې به دا به ضروری ده. او باقی وروجي چې هغه چې کله حج ختم شو مکه کې نيسي او کور ته راشي نيسي جایز ده. پوه شئ په دا د چا د بار حکم دی څوک چې غریبي او هدیه طاقت نوي فاذا لم يكن له کله چې نوي دی سړي سره ما هغه شي يذبح چې ذبح کې صام 3 ايام درې روزي بنيسي فی الحج د حج په موسم کې اخرها يوم عرفه اخري روزه بد عرفي ولوي وسبعه او روزي بنيسي وسبعه ايام اذا رجع الى اهله کله چې خپل اهل توافشي. دلیل زلیل قوله تعالی خپل الله تعالی فرمای فمن لم یجد څوک چې د حج طاقت نه لري فصيام 3 ايام درې روزي بنيسي د حج په موسم کې وسبعه اذا رجعتم او چې کله تاسو واپس شئ تلک عشره کامله تقبلس پر روزي شي فنص تاسو لک برګوري اعتراض نه جواب دی بيدا لس روزي درې مخ کې ورستو د خدای حج تمتع په باره کې الله ذکر کړي. جواب مونږ ویلي چې قران په معنا د چا دی تمتع دی. فالنص نص دی وین ورد فی التمتع اگر چې وارد دی په تمتع کې فالقران مثله خو قران مثل دی کنه څنګه مثل دی یار علت مشترکه را یو بیره خو بیان کا څو وخت نه لګی چې مثل دی ولی لانه حاجی چې دی حاجی قران والا مرتفقون دم نفع حاصلی بأداء النسکین چې ادا کوي دوه عبادت حج او عمره لکه څنګه چې حج تمتع والی دا وجه شولا.
والمراد بالحج الله څنګه فرمایي الله فصيام 3 ايام في الحج الله جل جلاله في الحج ویلې ده او تاسو په دغه بار غوړې لکه حج چې د صلاحیت د روزي لري حج روزه حج کې څوک روزه نیولې شي حج خو افعال نوم دي افعال هغه کې روزه کیږي نو معلومیږي وقت حج یادې څوک یادې موسم حج والمراد بالحج والله اعلم النور الله خفويږي وقت مراد ان نفس حاجه وجه لان نفسه زكى نفس حج لا يصلح ظرفا صلاحيتنا الذي جداري ضرب جول شي دروجي د پاره الا ان الافضل لك بروغري ما تصدق خبر وکړه افضل دا چې د درې روزي کمی ومزل حج اتمزل حج او نهم عرفي ورس خو که څوک دې نه مخ کې نسیم سباق نه کوي خدا چې احرام په حالت کې وي اشهر الحج کې وي الا ان الافضل دا يقوم ان يصوم روزه سي قبل يوم دا وړوا احرام حالت د حج قران کې ضروري ده ان يصوم قبل يوم ترويه یو روزه سي یوم ترويه ته مزل حج ته ویل کیږي دا غینه یو ورځ مخکې نوغه څومې ومنو بيوم يورز مخكياني وما ويوم التروية ونسي أتما ويوم عرفة لسما نهما لأن الصوم تصل غوري وس وجب يعني چې دغه ورځ کې ولې بهتره ده ټول برګوري وما اتما نهم ذل الحج ولې بهتره ده د خدا شهر الحج کې بهر وخت کې نیول شي دا ولې بهتره دي جواب اصل قرباني کول دي او دا روزي د قربانۍ نه بدل دي او قانون دا دی چې کله سره په اصل نه قادر توجه نو اصل پورې انتظار دی کوي کونه شو به دی فرع لرازي لکه اصل وبدي کنه کوبني به تیمم کې نو کوبنشته نه تا ته حکم داري ک غریب ګمان دی چې وب پیدا شي نه به انتظار وکا تیمم مکو انتظار وکا امام صاحب خپل استاد امام عماش سره روانو اول به دا مسله رااله ما خامون سټیم شو شاته ته چاته بوسلتلیو ما خامون سټیم شو هغه منځ وکړو په تیمم باندې امام صاحب نه کړو انتظار وکړو اخر کې وب پیدا شي امام صاحب د سکو منځ وکړو او ته ویل الله پورا بلای کم کار دی وکړو نو دغه وجنه انتظار اصل ته بهتري دلتم دا روجي منځ کې نه نسی کېږي د اخر ته دی راوړی کېږي په اصل طاقت راشي چې اصل څوک دی هدیه ده قرباني ده پته لګي به شوي کنه وګورئ لأن الصوم چره بدل د هدینا فيستحب مستحب ده تغييره چې دا صوم وخرش الى اخر وقته تا رجاء ان امید د دې خبرې يقدر جسر قادر شاء الله اصل پاسل معنی کې شي پاسل قادر شمه قرباني به حکم روزي به نه نيسم وان صامها بمكه بعد فراغه من الحج اول خبره به کې چې بدا د درې ورځې روزي ونی ولي مخکې نه او به هدي قادر شو هغه روزي اساس ولې کا او سبب بقيه وبنني سي په قرباني کوي نو د سینې چې روزي بذل لاړ شي بذل خو نه سي خبر حل ګورئ وان صامها بمكه بعد فراغه من الحج جاز لك برګوري موږ دا خبر وکړه درې روزي به د حج نه مخ کې وي او وروجي به څنګه آیات وسبعه اذا رجعتم وسبعه نو رجعتم موږ حنفي معنی دا چې تر راجاتم معنا فارغ شد حجنا نو مکه کې نیولې شي او کور کې نیولې شي امام شافعي رحم الله فرمایي صرف او صرف چې ته به نيسي مکه کې کا او کور کې ما صرف او صرف چې ته کور کې مکه کې نشي ها که په مکه کې د اقامت نیت وکي نو وس خو بس مکه زه شو نو سیل تم نیولې شي پوهیږي په ګوري وان صام کچری دا روجي ونی سي به مکه ته په مکه کې بعد فراغه من الحج پس دا غنه چې دا فارغ شي د حج نجاز ورله جایز ده او معناه معنی دا د بعد مودي یا می تشریقي پس دا غنه چې ګوره د تشریق ورځ تیری شي خان هم یو لسما دولسما دی لسما ذل حج تیری شي به ني سي زکه دغه ورځ کې روزي نیول مکروه دي دینه بس کیا لأن الصوم في هذا روزه بدغه ورځ کې منهي عنه منع تراغلی د روزینا امام شافعي رحم الله فرمایلا يجوز مګه کې روزي نیول دي جایز وجه تر لانه معلق بالرجوع زګه دا روزه معلق کړي د پروجو باندې څنګه وي وسبعه اذا رجعت ګور شرط دی کله چې واپس شي
ها الا ينوي المقام کنید د اقامت وکي په مکه کې فحين اذن پدغه وخت کې یوزي وتکافي کېږي لعدل تعذر الرجوع ځکه رجوع اوس کېږي نه نو اولنا موږ د بار دلیل داري چې ان معنا هو معنا ده قول الله تعالی دا اذا رجعتم عن الحج اي فرغتم کله چې دا فارغ شي د حجنا نو فراغت دا سبب دی ښا د رجوع د پاره خلک کله وبس کیږي کلی دا فارغ شي ذکر د مو سبب یې کړی دی ښا چې رجعتم دی مراد تر نه څه دی سبب دی سبب چې فراغت دی دا مجاز سره علاقه جوړه شو لکه اگر چې موږ حناف وایو چې ذکر د مو سبب وشي سبب تنه شي مراد کولای دا بل د خیر سره ستیم راشي په سامي کې ښا ذکر د علت مراد تر معلول صحیح ده ذکر د معلول مراد تر علت صحیح ده خو ذکر د سبب مراد تر نه مسبب صحیح ده محتاج له ذکر کې محتاج مراد کولای شي خو که ذکر د مسبب کې او به سبب مراد کې دانه د صحیح که مسبب خاص فی سبب پورې به علت په معنی به کولای شي دلته دغه شان ده تاسو را صحیح کنه ګورئ یو تا تم به ته ورسېدلو ولنا معنی دا اخذ خمی ویل کنه اذا الفراغ وزګه فراغت سبب دی د رجوع نو ذکر د رجوع شوی چې مسبب دی مراد ته نه فراغت دی رجوع الى اهله غیر بار سبب دی فکان الاداء لند ادا ادا چې کله بعد سبب وشي نو ادا ټیکی مدر ته بشرایتو کې اول ورځ کې ویلو چې سبب موجود شي د نفسي وجوب به سړی ادا کوي ادا ټیکی کنه دلته سبب موجود شوی دی ښا حج نه فارغ شوی دی دا سبب دی موجود شوی دی لہذا څم کولای شي اوس ادا کولای شي نه روجي نیولای شي نه دا ادا بعد سبب دا نو فیجوز جایز بی وان فاته الصوم حتى اتى يوم النحر ما تلک برو ګوري شي اصل حکم دار قرباني وکي قرباني کې نشي کولای نه به درې ورځې روزي د حج نه مخکې نسی او ورځې روزي به د حج نه پس نسی اوس درېمه مسله کچا درې ورځې روزي د حج نه مخکې کې می دی هغه ونه نیولې تر عرفات پورې عرفي ورځې پورې روزي ونه نیولې اوس خبره د روزونه لاړه ښا اوس صرف یو حکم دی چې هغه هدي ده قرباني ده به کې بس خبره ختم پوه شئ به وګورئ وان فاته وصوم چانه چې روزه فوت شي حتى اتى يوم النهر ترې چې غټ اختر روز راشي لم يجوز هو جائز نه دته الا الدم مگر دم وته جائز ده وقال امام شافعي رحم الله فرمایي سمو لکبر وګورئ امام شافعي رحم الله راي دا دغه درې روزي چې مخ کې ونني ولې بر ګوري لکه دی خو نه هغه د غټ اختر نه پس قضایي راوړي کنه هغه دریم دی راوړي او باقي هم دی راوړي دا قانون دا دی چې دی وخت روزي مقرر وخت هغه تیر شي نه به هغه روزي خلک سره راوړي قضا رمضان کې روزي ونني سی به قضا راوړي نظر یې منلې دی یو خاص ورځي روزي ونني سی رسې قضا راوړي دلته مل خپل خاص وخت چې حج نه مخ کې وخت هغه ونني ولې نو صبر راوړي قضا راوړي امام مالک رحم الله وی بدی ورځ کې هم دی راوړي دغه د ایام التشریق سری د مکروه ورځ دی کې دی راوړي امام شافعي رحم الله وی د دینه پس دی راوړي هغه وی چې دی کې دی راوړي مونږ وایو بس خبره ختمه بس کوي هدي وکي وګورئ امام شافعي رحم الله وی يصوم بعد هذه الايام دغه مکروه ورځ نه پس ویني سي تاسو ویلي کنه نور انور کې 15 ورځې مکروه دی یو دغه وړو کې اختر ورځ ده یو دغه تخت ورس لازم ذل حج یو ولا سما یو ولا سما یو دی الله سما ندی کې بني لانه صوم مؤقت واذا كذا مؤقت روجي دي وقت ولا مقرر دي فيقضى قضاء برول کی کنه که صوم رمضان بشان وقال مالك ما تستوي الامام مالك رحم الله فرمایي يصوم فيها بدي مکروه ورځو کې دی راوړي چا کی مکروه کی دلیل سره ګوره وی الله د سی ویلی دی فصيام ثلاثه ايام برغور لك في الحج في الحج نه مراد وقت الحج او وقت حج خدای غور زیدینو ای ولا سما دول سما ذل حج دغه ور زیدی کنه نو وقت د صوم دقش وګورئ وقال مالك يصوم فيها بدا ورز کې دی قضا راوړي ودی نسی لقوله تعالى فمن لم يجد څوک چې طاقت نه لري قضا مو وایي خو ودی نسی دي سی وایي فمن لم يجد څوک چې طاقت نه لري د هدي د قرباني فصيام ثلاثه ايام في الحج
درې روزي نیولې په حج کې وهذا وقته دغه ورځې د حج ورځې دي نو ولنا موږ د بر دلیل داري ان النهي المشهوره تاسو لږ ما ته وګورئ اصل کې ماده موږ ویلې د 63 نمبر ماده المطلق يجري على اطلاقه مطلق به خپل اطلاق جاری کیږي دا وسامي کې وجوه فاصله او کې خباس راځي تاسو لکه مطلق بکله په مقید حملی کې او کله بنا حملی کې څلور صورتونه دي بلکې اولا دو دي یو په سبب کې او په حکم کې سبب کې اسم نه حملی کې او زمونږ د حنابه باندې ځو حکم کې به څلور قسمه جوړيږي دریو کې نه حملی کې یو کې حملی کې شخص دی غر کې چغر شي دې په ګوري لګا امام مالک رحمه الله وی الله مطلق ویلی دي فصيام وثلاثه ايام وقت ولا مقرر کړی دی دا مطلق دی او المطلق يجري على اطلاق هر وخت نیول شي موږ ورته جواب کوو بای مطلق مقید کول مطلق د کتاب الله مقید کول په خبره واحد نه ده جایز خو په خبره مشهور جایز ده دا خبرم چې ته نه دا اورېدلې دا مسامی کې راځي مطلق د کتاب الله چې دی دا مقید کول په خبره واحد نه جایز ځکه دا نسخه د نسخه خبره واحد نشي کولای او خبره مشهوري کولای شي خو الله چې من وجهین نسخ من وجهین بیان ویخه او دلته د قشان ده او دا حدیث چې دروجینه اختر ندی مخکې ونیسي دا حدیث مشهور دی دا کم دی مشهور حدیث دی نو کتاب الله چې کوم مطلق فصيام وثلاثه ايام هغه مقید کو د اختر نه مخکې دسی وای اختر نه مخکې نه دی 15 ورځې نه علاوه پوري دا قیدی ولګول ولکه مخکې خو علی الاطلاق هر ورځ کې روزه جایز و پوهیږئ کنه د قران د آیات نه معلومیږي په هر ورځ روزه جایز ده دغه ټغماله طبيعت مران کو خزینه خلک به سورې د ما د طبيعت رانی کې زم د کتاب په ورولم صحیح وګ بغدی غره قصه بنور نه ور باندې چې وې موزنه پیګم چې وې مکه نه وې ما کماغه کې سوچ دی ټول توجه مې غد اوس په غیرت ده چې وګ نګدي ویږي یو وګ شي څه ویل مطلق دا راغلی فصيام وثلاثه ايام مطلق راغلی کړه خبري مشهور وای چې بنځو ورځي چې دی د دینه علاوه یادو د دینه غیر ورځي معنی مقید دي پس پوه شوي وته ګورئ وقال مالك يسم فيها لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وهذا وقت ضخم ویلو ولنا من دبر دلیل دار ان النهي المشهور اغه نهي چې حدیث کې راغلي لا تصوموا في هذه الايام هذا مسلم دا حدیث ته کا په دې ورځو کې روزي منی سي دا خو د خوراک او د جما ورځي دي دا حدیث مشهور دی فيتقيد نو مقید کیږي بصوم به فيتقيد به النص مقید کیږي به په دې خبري مشهور سره نص نه مراد روجي نسه دغه خود دغه منع ورزونه علاوه دا مطلب شو قید دا شو قید معنی پوه شوي مخکې دې دون شامل اوسې قید ولګو د دې منع ورزونه علاوه او يدخله یا بل وورا تاسو لږ بر وګورئ قانون دار ادم د وسامي بحث ته چې کله سبب کامل وي نو آدابم کامل وي او چې سبب ناقص وي آدابم ناقص ایدل ته سبب کامل له روزي درمانه لازمي شوی د حج قران په وجه سبب سره کامل او تی مکروه اوقات کې ادا کین د ادا ناقص ادا نه دسي سبب کامل ادم سره کامله او يدخله يدخلي کې پکې نقص فلا يتعدى به نو ادا کیږي بنا پدغه مکروه وقت کې ما هغه وجب کاملا کم شي واجب شوی دی کامل نه به ادا کیږي بدغه نقصان صورت کې زمير غي تراجي کړي کنه نقصان صورت کله چې دغه ورځ کې بس دغه مطلب دی ښا ما وجب کاملا کم شي چې واجب شوی دی کامل یعنی روزي ولا يؤدى بعدها ورځ چې تیر شو لغینه بس ادا کېدل نشته بس زکه چې ما ویلو وخت می خبره کړې و چې ورځ تیر شو لګنه روزي ونني ولا يوم النحر علا اوس د سینې شي کولای چې ونی سم د درې بم وسونی سم لزب برابر کوم نه وس بچکه صرف قرباني وکي نرسي صاحب د هدايه ډیره مزیدار وجه بیان کړي ماته لګ متوجي شي ګورې قرباني اصل ده او دا روزي نیول داغي بدل له پدې پوه شوي او بدل شریعت مقرره ولې شي منګه په قیاسات باندې نشو مقرره ولې
او شریعت په دې طریقه مقرر کړی چې درې مخکې ورستو تا نه خو پاتې شولې اوس که ته لس رستو کې نه دا دغه شریعت موافق نه دی که دا طریقه نی خوښه نو کوم حکم چې خلاف القیاس وارد خپل مورد پورې خاص دا مورد لیکنه دا خلاف القیاس خپل مورد پورې خاص دی اوس موږ ځان نه پکې نشو ویلې چې بس لس دې رستو ونیسي پیږي ګورې دا ولا يؤدى بعدها نه ادا کیږي روزه پس ایام النهر نهم لأن صوم چره بدلون دا بدل لی والابدال او بدلون چری لا تنصب الا شرعا دا نه ودریږي مگر شرعا ودریږي والنص خصه بوقت الحج او نسخ خاص کړی دي دا بدل خاص کړي په وخت د حج پوري نه رسي درې مخ کې ورستو وجواز الدم على الاصل كانوا بيد ايام النحر نفس دا دم ولي جائز دي قرباني ولي جائز ده ويغفل الاصل معنی دي اصل دا دي چې د ايام چې دا دغه ټختر نفس دا کې ورځ دي کې دی وشي هغه ټختر په ورځ دی وشي ادي نفس دی وشي نه کوسي بنځه ورځ پس کې کله سره کې مق خپل وخت کې دی نه رسېږي اگر چې تاخير سره بدم لازمي کې درې ورځې نه کوم اخر کې موري وجواز الدم او جائز کېدل د دم د دې ته نه جواب دی چلکه دمم دی رستو نشي جائز کنه ګوره یو بیر خبره دم نه لاړه روجو ته روجه خپل وخت کې نشول نو است دمم جایز نشي کنه دم خپل وخت کې نه دی وینه دم خپل وخت کې دی یا به بل سم ذل حج کوي یا په ول سم یا په دول سم نو وي ودم چې دی جواز د دم خپل اصل معنی دی وان عمر د زمنګ د بار دلیل دی حضرت عمر چې انه امر فی مثله دغه شن کس ورکی حکم وکړلو بذبح الشات چې وشات ذبحک یعنی روجی نه ویلی ولې شات ذبحک كم زي فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل الاكبر وګوري تبل مساله اصل حکم دا قرباني وکي نيش وکولې لس روجي بنيسي هغه منني ولي وس حکم به دم لراله الک دم وکا لسم یو لسم دو لسم معنی هغه منکو اوس په دوه دم لازم شو دم وختي ویل څو دم یو د تاخير دم چې ګوره تا ذبح د درې ورځې نشاته کړه د دې د جنایت د دې په دم رااله او یو دم په د قران ولا پاتې ونه څو دم شو قران ولا یو دم وکنه فلو لم يقدر كقادر نشي په هدي باندې تحلل اذان به حلال کی وعليه دم دمان دو دم نبي دي یو دم د تمتع دی بل دم د تحلل دی تمتع ولا دم دی بل ځاني حلال کړلو قبل الهدي هدي نه مخکې حالان کې هدي بکیږي نه بس سر خره ځان به حلال او د سینې دي کړي پوه شولې اوس راځي خاتمه فإن لم يدخل القارن مكه الک قارن مکه ته داخل نشو تاسو ټول برو ګوري قارن بول مکه ته ځي کنه الته به عمرم کوي عمره چوکله به طواف قدوم کوي دق مکه ته لاندې ډایرک لاړې عرفات ته عرفات باندې چې څنګه ودرېدلو اوس عمره لاړه پوه شوي کنه به نو صرف حج پاتې شو نو د می قران هم ختم شو ځکه د می قران کله چې دواړو کې خو یو کوي نورې خبرې کوم كمل فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات متوجه شو فقد صار رافضا لعمرته دا وګرځیدل ختمون کې د عمره ختم کړه بالوقوف کله چې وقوف عرفات وکړه بس عمره ختمه وجه سره تاسو له ګوري قارن چاته وایي چې د حج افعال بنا کې بر ګوري ټول د حج افعال بنا کې د عمره په افعال یعنی ول عمره افعال وکي او به د چاو کې د حج دلته خو د حج فعل وکړل چې وقوف عرفات اوس کو عمره لذي په خو د عمره افعال بنا شي د حج افعال باندې هلان کې مشروع د غشان نه ده اوس دې بریدي بس ګوري لانه تعذر عليه ذکر متعذر شو بد معنی ادا د عمره لانه يسير بانيا زګدا ګرځي بنا کون کې د افعال عمره على افعال الحج تخو به د حج په افعال باندې د عمره افعال بنا کی وذلك خلاف المشروع او دا خلاف مشروع ده ولا يسير رافضا بمجرد التوجه البته خبره کې جزئيه باندې ورو ګوري ډایرکټ عرفات طرف روان شو عرفات ته نه رسیدلې نو قران ختم شو عمره لاړه کله نه ده وینا نه ده ترڅو چې وقوف عرفات نه کړي ترغیب پوری عمره نه ده ختمه نه صرف متوجه کېدل سبق نه کوي عرفات ته متوجه شو چې زما بیړه کې رااله چې ما باندې خو عمره د قران پاتې ده واپس شو بس ټیک ده وګورئ کم دې ولا يسير رافضا
عمره ختمون کې نه ګرځي به مجرد توجه کې صرف متوجي شي عرفات ته. هو الصحيح من مذهب ابي حنيفه رحمه الله ايضا. امام صاحب مذهب هم دا صحیح دی. والفرق له تاسو لږ بر وګورئ امام صاحب ویلي ویلو اصل کې د جمعې بیان دی خیره سره موږ لانه دی ویلې چې کله وسله د ماسپخین منسکور کې وکی توجه او به اړه کې راشي چې لکه جمعې مون لازمه نو بس څنګه جمعې مون ست متوجي شي د کور نه روزي هغه ماسپخین مونږه ختم اته شي ختم شي. صاحبین وي ترڅو چې جمعې مونږ کې نه شامل شوه ترغید ماسپخین مون نه ختميږي. دلته د صاحبین رائے موافق خبره برابر ده چې عرفات ته متوجي شو دا د سیدې لکه جمعې ته متوجي شو نو ماسپخین مونږ یې ته ختمېدلو امام د صاحبین رائے ویما نه ختمېدلو کنه دلته عمرم نه ختميږي. خو امام سے بل ته ویل سم کینه امام سے بل ته ویل د جمعې مونږ ختمېدلو په کار د دلته چې څنګه متوجي شو عمره دي ختم شي خو نه ده ختمه. فرق یې څه دی پوه شوي کنه به فرق یې ووره. والفرق له د امام صاحب د بار فرق بینه په مابین د دې مسله کې د دې حج په مابین د مصلي الظهر هغه کس چې د ماسپخین منځو کې د جمعې پرز اذا توجه اليها بيغ کله چې متوجي شي جمعې ته نو ان الامر هناك التغور منص فاسدل ډایرک عدل ته عمره ډایرک نه فاسديږي. وجه دا ته سمات لک برو ګورئ وجه دا چې هلته د ماسپخین منځ وکړلو به مغه ته خطاب وو فسعوا الى ذکر الله د جمعې من لال ش خطاب ورته ولا دا بالکل مامور به من عمل کې جمعې من روان شو څنګه چې روان شو بس ټیک د ماسپخین ختم شو. او دلته چې یو پیر وقوف یو پیر متوجي شولو وقوف عرفات د پاره متوجي شول ورغل نه دي نو الته تک چې وقوف عرفات ته د من دي دا دی واپس عمرې ته شي عرفات ته تک ولا څه دي الته جمعې ته تک مامور بيو ویکا او دلته عرفات ته تک منیان هو من دي نو دلته وای چې بس دا توجه نه توجه ده ځکه من توجه ده نو دا توجه عرفات ته د سیده لکه نه توجه واپس دې عمره وکي بس سیده وګورئ ان الامر هنالك الامر شو بالتوجه الى توجه والامر فسعوا متوجه اغم متوجه بعد اداء الظهر هم والتوجه في القران او متوجه كدل بقران کې عرفات ته او پتمتو کې منهي انه دي قبل اداء العمره د عمرې مخکي فافترق ذول کې سره له فرق را له. قال قدري مولا فرمای وسقط عنه دم القران هلکه دم قران ته ختم شو ما وختي خبره کړی وکنه دم قران ته شو ختم شو لانه لما ارتفضت العمره وجدار چې عمره ختم شو لنو استشحج وکړلو تشحج معنی خدام نه لازمي واجبيږي اقوال واجبيږي چې دوه کار وکي دوه مال حج او عمره ځکه چې کله اوچته شو عمره لم يرفق دي سړي پیدا وانه خستل لاداء النسکین دا ادا کول د دوه عبادتو وعليه دم ها دم لازم شو د څه د وجه نه عمره شروع کړي او پرې خیدا قارن خو احرام د عمره تړلې کنه نګور عمره شروع کړله او به پرې خیدا دم براله قضا به مروړي په دمانه دم د لرفض عمرته ځکه ماته کړله عمره بعد شروع فيها فاستغنى بك شروع کړي وا وعليه بدمانه قضا د عمره لازم ده ځکه لازم النفل بالشروع هم د الله سامي کې راشي عزمت او رخصت باس کې ښه لصحه الشروع فيها ځکه شروع عمره کې ټیک وا او لازم النفل بالشروع فاشبه المحصره دې مشابهت د محصر سره له محصر بیان روان دي ان شاء الله کا یو صلی حج لذي او به بندیز راشي لاړ نشي ناغبم دم ادا کی عمره کې محصر شو او به عمره قضایم راوړي والله اعلم.